أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة دویم سپارہ آیات نمبر 231 وَإِذَا طَلَّقْتُمْ او هر کله چې تاسو طلاق ورکئ النساء خذتا فبلغنا بیا هغوی ورسی اجلهن خپل نیټې ته یعنی عدت ته فامسکوهن نو تاسو ایثار کوي د خذو لرا بمعروف د دستور مطابق بمعروف په خپل طریقه او سرحوهن یا دوی پریګ دی او سرحو یا پریګ دی هن د خذو لرا بمعروف په خپل طریقه باندې د دستور مطابق ولا تمسکوهن او تاسو محساروي دوی ضرارا د تکلیف لپاره لتعتدوا د پاره د تاسو سختی وکي الله پاک جل شانه سرنګ چې خزا او سړی دواړه جدا جدا پیدا کړی دي او دک شانته الله پاک جل شانه د دې لپاره احکامات عمره لګلی نو نکاح دا چې کوم دی یو شرعي طریقه ده د نسل پیدا کېدلو لپاره خو طلاق الله پاک جل شانه ابغض المباحات دی طلاق چې دی ابغض المباحات په خوغو سيزونه چې کوم جایز سيزونه دی پای کې د ټولو نه ناخوخه سيز د الله پاک په نسبت باندې طلاق دی خو بیا هم الله پاک جل شانه د مصلحتونو د پاره د بعضی مصلحتونو مطابق چې انسان د خزه او د سړي کله کور لګیږي نو الله پاک بیا طلاق جایز کړی دی نو دې کې الله پاک جل شانه دو اختیار انسان ته ورکړي دي چې کو تاسو چرته کې کور نه جوړیږي نو تاسو د خپل بیبي ته طلاق ورکوي نو چې طلاق ورکه او دا په عدت کې دن نوي نو یا خو ورته رجوع وکړي د دې لپاره په خپل طریقه باندې څه مطلب رجوع ورته وکړي د دې حقونه ادا کړي او دې خپل زړه صفا کړي چې تاسو مانسي کوم معاملې راغلي دا هغه ته زړه صفا کړي او یا چې کوم دې په خپل طریقې سره پرې ده په انصارو کې یو کسو هغه خپل بیبي ته طلاق ورکو چې کله ورته طلاق ورکو نو چې طلاق یو طهر کې ورته طلاق ورکو هغه طهر تیر شو بل شروع شو بل چې کله شروع شو او کله د دې د عدت په ختمېدو شو نو رجوع ورته وکړه چې کله رجوع کړه نو بیا د دې نکاح تازه شوله نو بیا ورته طلاق ورکو نو د دې عدت بیا د سر نه چې کوم دې سٹارټ شو نو چې بیا عدت سٹارټ شو نو بیا چې کله عدت په ختمېدو شو نو بیا ورته طلاق ورکو او چې کله بیا عدت په ختمېدو شو نو بیا ورته رجوع وکړه نو طلاق په ورکو بیا به ورته رجوع کول نو دا غي عدت په دې چل ول باندې وګدو هغه تنګوله نو نه هم یاشته په دې کې ولګېدلې نو چې کله نه هم یاشته په دې کې ولګېدل نو الله پاک جل شانه دا آیتونه نازل کړي
چې اذا طلقتم هر کله تاسو طلاق ورکړئ النساء خذو ته فبلغنا اغوی ورسی اجلهن خپل نیټې ته یعنی عدت ته کوم عدت چې تیرېدو ته ورسی فامسكوهن نو یا دوی اوساتئ دا ښځې منع کوي اوساتئ د ځان سره یعنی رجوع ورته وکړئ بمعروف په ښکلې طریقه رجوع د دې دپاره وکړئ چې تاسو د ښځې ته رجوع د دې دپاره کوئ چې ستاسو کور جوړ شي د دې دپاره ورته رجوع مه کوئ چې ته تنګی را تنګی شي یا راته مهر معاف کړي یا هسې د خپل زړه بلاس پرې وباسي دې دپاره به ورته رجوع نه کوي نو الله وایي په ښکلې طریقې سره نو یا خو د خپلې بیبي ته رجوع وکړه خپله ښځه یې جوړه کړه او یا داسې وکړه چې په ښکلې طریقې سره یې پرېږده بس یو طلاق ورکړه او بیا ورته رجوع مه کوه د هغې د عدت ته اوږدولو دپاره بس طلاق ورکړه په دغه حالت باندې پرېږده چې کله 3 حیضه یا 3 میاشتې یا ماشوم پیدا شي نو بس دا په پتا باندې طلاق شي طلاق بیان به واقع شي دا بیا چې هر چا سره نکاح کول غواړي خپل نکاح دی وکړي نو دوه اختیار الله درکړي یا خو ته رجوع وکړه خپل ښځه جوړه کا او چې رجوع خپل ښځه جوړول د مقصد نه وي نو بیا ورته رجوع مکو بس په دغه حالت باندې پرېږده چې د دې د عدت اوږدېږي نه عدت خدا خو چې کوم دی لوی ګران کار دی ځکه خاوند ورله خواله نځي او دې باندې پابندۍ ولګي نو عدت دا ګران کار دی نو د دې عدت اوږدومه دا تنګومو یا ورله طلاق ورکا او طلاق نه پس ورته بیا رجوع مه کوه او که دا ستا سو مقصد دا وي چې زموږ دا کور جوړ شي نو خیر دی بیا ورته رجوع وکړه خو د دې دپاره ورته رجوع مه کوه چې د عدت اوږد شي او دې ته تکلیف ورسي ځکه چې حدیث پاک کې دي چې هغه سړی ملعون دی چې کوم سړی مسلمان سړی یا ښځې ته چې کوم دی تکلیف رسي نقصان ورته رسي یا مسلمان سړی یا ښځې له دوکه ورکړي یا ول دوکه ورکړي یا ورته تکلیف رسي دوکه یو قسم تکلیف دی چې څوک مسلمان ته تکلیف رسي په دې باندې د الله پاک جل شانه لعنت راولي لعنت څه مطلب د الله د رحمت نه لرېوالي ته چې کوم دی لعنت ویلی شي د الله د رحمت نه به لرې او الله پاک په ورله بیا سزا هم ورکړي په آخرت کې الظلم ظلمات اليوم القیامه ظلم چې کوم دی دا به تیاري په ورځ د قیامت باندې نو الله دوه اختیار درکړي یې پرېږده په ښکلې طریقه یا په ښکلې طریقه باندې چې کوم دی خپله ښځه که رجوع ورته وکړه واذا طلقتم هر کله چې تاسو طلاق ورکړئ النساء خپلو ښځو ته فبلغنا بیا هغوی ورسي اجلهن خپلې نیټې ته یعنې عدت ته فامسکوهن تاسو اشاره کې هن د ښځو لره بمعروف په ښکلې طریقه یعنی رجوع ورته وکړئ او صرحوهن او صرحو یې پرېږدئ هن د ښځو لره بمعروف په ښکلې طریقه ولا تمسکوهن او تاسو مه حصاروئ د ښځو لره ولا تمسکو او تاسو مه حصاروئ هن د ښځو لره ضرارا د تکلیف دپاره مه حصاروئ تاسو دې ته تکلیف او ضرر ورسئ لتعتدو دپاره دې چې تاسو سختي وکړئ زیاتي وکړئ په دې ښځو باندې د دې دپاره تاسو هغې ته تکلیف ورسوئ زیاتې ورسره وکړئ ومن یفعل او څوک چې وکړي دا ومن یفعل ذلک او څوک چې وکړي دا کار فقد ظلم نفسه فقد په تحقیق سره ظلمه د ظلم وکړو نفسه په خپل ځان باندې د دې ښځې سره خو ظلم وکړو خو دا په حقیقت کې د په خپل ځان باندې ظلم وکړو ځکه الله به دې تپوس کړي او الله به د دغې ښځې بدل دا چې کوم دی الله پاک په خپله باندې ستانه اخلي تا ظلم کړی دی په ښځه باندې نه دی کړی دا ظلم دا په خپل ځان باندې کړی الله وایي چې داسې څوک وکړي ښځه تنګي په حالت ته عدت کې یا نور طریقو سره ښځې ته تکلیف وررسي نو دا دی په حقیقت کې په خپل ځان باندې ظلم کوي ومن یفعل ذلک ومن او هغه څوک یفعل چې وکړي ذلک داسې کار نو فقد ظلم نفسه په تحقیق سره د ظلم وکړو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا او تاسو منیسئ آیات الله آیاتونه د الله هزوا په ټوکو سره د الله آیاتونو د ټوکو د پاره نه دي پر ټوکې مه کوئ بلکې دا د عمل د پاره الله پاک را لېږلي دي په دې باندې عمل وکړئ په دې باندې عمل وکړئ عبدالله بن عباس نبی علیه السلام له یو کس راغی او ورته یې وویل الله پیغمبر پلانکي خپلې ښځې ته 3 طلاقه په یو ځای باندې ورکړل نبی علیه السلام غصه شو او د ډېرې غصې نه چې کوم دی پاڅېدو او ویې فرمایل وی تاسو د الله په آیاتونو پورې د الله کتاب پورې ټوکې کوئ چې 3 طلاقه د په یو ځای باندې ورکول او په حال دا دی چې زه په تاسو کې موجود یم او تاسو د الله کتاب پورې ټوکې کوئ یو کس پاسې صحابي د الله پیغمبر دا سړی قتل نه کوم کوم چې د الله د آیاتونو پورې د الله د کتاب پورې ټوکې کړي دومره نبی علیه السلام غصه شو عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو کس راغی ورته ما خپلې بیبي له 100 طلاقه ورکړي عبدالله بن عباس رضی الله عنه
یو کس راغی ورته ما خپلې بیبي له 100 طلاق ورکړل، هغوی ورته وفرمیل 3 طلاق ستا د بیبي حق په هغې باندې ولګېدل، واقع شو او په دې 3 کمو 100 طلاقونو تا د الله په قرآن پورې د الله کتاب پورې د ټوکې وکړلې. بعضې خلک وایي ما ښځې له چې کوم دی 100 پیرې 1000 پیرې طلاق ورکړل. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وفرمیل وی دا 3 طلاقونه خو ستا د دې ښځې ستا حق و، تا ته حق حاصل و 3 طلاقو، دا ستا په دې ښځه باندې ولګېدل او دا 3 کم 100 پیرې چې کوم طلاق دی په دې تا د الله کتاب پورې قرآن پورې د ټوکې وکړل. نو دا آیاتونه د الله پاک دا په ټوکو باندې ونیسئ، څه مطلب دې پورې ټوکې مه کوئ بلکې په دې باندې عمل وکړئ. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو داسې وکړل چې ښځې ته به تا طلاق، نو بیا به ورته وي دا خو ما تا سره ټوکې کولې. غلام ته به وي ته ازادي، نو بیا به ورته وي دا خو ما چې ګپ لګو ټوکې مې کولې در پورې، دې پورې ټوکې مه کوه. د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د 3 څیزونو رښتیا هم رښتیا دي او دروغ هم رښتیا دي. یعنې 3 څیزونو رښتیا خو رښتیا دي، خو که په مذاق کې د 3 څیزونه وکړل دا هم چې کوم دی رښتیا دي. هغې کې چې کوم دی یو طلاق دی، خو ښځې ته په ګپ کې هم چې ته طلاق یې نو بس دا طلاق واقع شو. یو عتاق دی، غلام آزادول، غلام ته کو دی په ګپ کې هم ووایي که نه چې ته آزاد یې نو بس هغه آزاد دی. ته ډېر وایې چې ما ګپ لګو که بیا ستا ګپ دی بس دا رښتیا دي، بس دا غلام آزاد دی په تا باندې. او یو نکاح دی، خو په ګپ کې دیم چې تر ګواهانو مخکې ووایي چې ما د خپله لور یا د خپله خور تاله درکړې ده هغه ما قبوله کړې ده، بس خبره ختمه، دا رښتیا دي. خو په ګپ کې دې ووایي نو هم یې رښتیا دی، ګپ یې هم رښتیا دی او رښتیا هم رښتیا دي. نو دې کې الله پاک فرمایي ولا تتخذوا او تاسو ونیسئ آیات الله آیاتونه د الله هزوا په ټوکو سره، وذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله علیکم په تاسو باندې، د الله نعمتونه یاد کړئ. او ښځه هم دا یو لوی نعمت دی. ښه کور خلک وایي دا جنت دی او بد کور دا جهنم دی، نو ښه ښځه دا ډېر لوی نعمت دی. وذکروا او تاسو یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله علیکم په تاسو باندې، وما او هغه څه انزل چې نازل کړل علیکم په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه، یعنې د قرآن نه، والحکمت او د حکمت نه، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د حدیثو. کتاب نه مراد قرآن دی او د حکمت نه مراد سنت او حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام دی. وما او هغه څه انزل چې نازل کړل علیکم په تاسو باندې من الکتاب، یعنې من الکتاب د کتاب نه، یعنې د قرآن نه، والحکمت او د سنت او د حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام نه. یعدکم نصیحت کی تاسو ته به په دې سره، الله پاک په دې قرآن او سنت سره تاسو ته نصیحت کی، تاسو ته وعظ کی. واتقوا الله او یریږئ الله نه، واعلموا او پوه شئ چې ان الله بېشک الله تعالی بكل شیء علیم په هر څیز باندې پوه دی، په هر څیز باندې عالم دی. واذا طلقتم النساء او هر کله چې تاسو طلاق ورکوئ، او اذا طلقتم او هر کله چې تاسو طلاق ورکوئ النساء ښځو ته، فبلغنا بیا هغه ورسي اجلهن خپلې نیټې ته، فلا تعذلوهن پس تاسو مه منع کوئ دغه ښځې ان ینکحن دا چې نکاح وکړي ازواجهن د خپلو کېدونکو خاوندانو سره. حضرت معقل بن یسار رضی الله عنه، حضرت معقل بن یسار رضی الله عنه خپلې بیبي ته طلاق رجعي ورکړل. طلاق رجعي ورته ورکړل، طلاق یې ورته ورکړل. طلاق رجعي یو یا دوی، چې طلاق یې ورته ورکړل نو په هغې باندې عدت تیر شو په بیبي باندې، او ده ورته په عدت په دوران کې ورته رجوع ونه کړله. نو چې کله عدت تیر شو نو بیبي ته جدا شوله، طلاق باین واقع شو. نو بیبي چې کله جدا شوله نو په دې بیبي پسې خلکو رشتې را لېږلي، او معقل بن یسار رضی الله عنه بیا هم خفه و، نو هغه ورپسې هم رشته ور ولېږله چې ما سره دوباره نکاح وکړه. ځکه طلاق مغلظه خو نه واقع شو، بیان واقع شو چې صرف د نکاح ضرورت ورته ما سره نکاح وکړه. نو د دې بیبي ورورو هغې وی دی بلکل د ده سره به نکاح نه کوي، بل چا سره به نکاح کوي خو د ده سره به نکاح نه کوي، دله طلاق ولې درکوو تعالی. او چې کله دله طلاق درکو نو ده ته خو بیا اختیار نو په عدت کې به رجوع کړی و که نه، نو په تا باندې چې 3 حیضه تیر شو او ستا عدت ختم شو، نو اوس دی تا ته وایي چې ما سره نکاح وکړم، دا نکاح به نه کوي. دا ښځه هم خوشحاله وه چې زه د خپل زوړ خاوند سره نکاح وکړم،
او سړی په هم خوشاله چې ما سره د خپل بیبي دوباره نکاح وکړي. نو معقل بن یسار رضی الله عنه د نکاح پیغام چې ور ولېږو نو د ورور چې کوم دی د خپل خور منع کړل چې د خپل زوړ خاوند سره به نکاح نه کوي، غصه شو. نو په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیتونه راولېږي. واذا طلقتم النساء هرګه تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته فبلغنا او بیا هغه ورسیږي اجلهن خپل نیټې ته عدت ختم شي فلا تعذلوهن نو تاسو منع کوئ. نو چې معقل بن یسار رضی الله عنه دا بیبي خو د خپل رور منع کړله ته به سره نکاح نه کوي، خلکو پسې جرګې ورلېږل چې د ړومبې خاوند د سره د نکاح وکړي، خو د هغې د د بیبي رور چې کوم دی خبره ونه منله. نو الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې څنګه دا آیاتونه نازل شو هغه ته بیا اجازت ورکړو د خپل زوړ خاوند سره دغه خور بیا نکاح وکړله. نو فلا تعذلوهن تاسو منع کوئ د ښځو لره ان ینکحن دا چې دوی نکاح وکړي ازواجهن د خپلو کېدونکو خاوندانو سره اذا تراضوا هر کله چې دوی رضا وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښکلي طریقه. خو دوی د یو بل سره رضا وي د ړومبې خاوند ولا بیا ډېر زیات بهتر دی. ذلک یوعد به په دې سره نصیحت کولی شي من هغه چاته کان منکم چې وی له تاسو نه یؤمن ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې ذالکم ازکا لکم دا ستاسو د پاره پاکیزګي ده، ذالکم دا ازکا پاکیزګي ده لکم تاسو د پاره واطهروا او پاکیزګي ده اطهروا معنا چې کوم دی پاکیزګي راځي و ازکا او ستاسو د پاره پاکیزګي ده واطهروا ستاسو د پاره صفائی ده. نو د دواړه تقریبا یو معنی د پاکیزګي او صفائی، یعنی د ړومبې خاوند دلته سره الله پاک جل شانه شرط لګاو چې اذا تراضوا هر کله چې دواړه راضي بینهم په خپل مینس کې. نو دا ښځه خو په دې ړومبي خاوند باندې رضا وه چې زه د سره نکاح وکړم، ورور یې منع کوله. نو الله پاک دا آیتونه راولېږل چې دا په دې خپل ړومبي خاوند باندې راضي ده نو د دې ورته زړه صفا دی. نو په دې ړومبي خاوند کې د دې د زړه صفایي ده، خو ته د بل چا سره په زور باندې نکاح وکړې نو اته به زړه صفایي یا بیني او په خپل خاوند پسې خپې نو هغه سره به بغض او حسد وي، نو کېدای شي دې دا کور سمرانی شي. نو الله وی دا ذالکم اسکا دا پاکیزګي د لکم تاسو د پاره د ړومبې خاوند د دې به زړه صفایي و اطهروا او دا صفایي ده، اطهروا معنا صفایي ده. نو د ړومبي اسکا نه مراد د زړه صفایي شو او د اطهروا نه مراد د بدن صفایي ده. مطلب دا چې ښځه د هر چا نه خپل ستر نشي ماتولی، د ړومبي خاوند نه خو هسې ستر مات شوی دی، خو د بل خاوند په نسبت باندې د ړومبي خاوند د دې دپاره ډېر د عزت سبب دی. نو پکار ده چې دا د ړومبي خاوند سره نکاح وکړي. نو ذالکم دا اسکا پاکیزګي ده لکم تاسو دپاره و اطهروا او صفایي ده والله الله تعالی یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. الله په دې باندې پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. د دې خپل ړومبي خاوند ته رغبت دی، د ړومبي خاوند سره محبت دی. نو که ته په زور باندې د بل چا سره د دې نکاح وکړې نو دی به ورته بیا زړه صفاني نو کېدای شي کور نو په دې خبرو باندې وي تاسو نه پوهیږئ، الله پې پوهیږي. همدین دا مسله ثابتېږي چې کله ښځه خفه وي نو دا نه دي ورکول پکار. او زمونږ پښتنو کې خو دا مرض دی چې زمونږ یوه خبرې بس پلار یې خبره کړې ده که ښځه پې خوشحاله وي که خفه وي پې هغه بیا ورکړي، دا غلطه خبره ده. واذا طلقتم او هر کله تاسو طلاق ورکئ النساء بیبیانو ته فبلغنا بیا ورسیږي هغوی اجلهن خپل نیټې ته خپل عدت ته فامسکوهن نو تاسو ایسارې کوئ هغوی، تاسو وساتئ هغوی بمعروف په ښکلې طریقه او سرحو یا پرېږدئ هن او سرحو یا پرېږدئ هن دې ښځو لره بمعروف په ښکلې طریقه ولا تمسکوهن او تاسو مه ایساروئ دې ښځو لره ضرارا د تکلیف دپاره لتعتدو دپاره دې چې تاسو سختي وکئ. ومن یفعل او څوک چې وکړي ذلک دا کار ومن یفعل ذلک ومن او هغه څوک یفعل چې وکړي ذلک دا کار فقد ظلم نو په تحقیق سره د ظلم وکړو نفسه په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا او تاسو منیسئ آیات الله آیاتونه د الله هزوا په ټوکو سره وذکروا یاد کئ تاسو نعمت الله نعمتونه د الله نعمت ته الله علیکم په تاسو باندې وما او هغه څه
انزل چې نازل کړل علیکم پتا سو باندې من الكتاب د کتاب نه د قران نه والحکمت او د سنت او د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یعدکم اغه نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره یعنی په دې قران او سنت سره واتقوا الله او یریګه د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی بكل شیء په هر چیز باندې علیم پوه دی واذا طلقتم النساء هر کله تاسو طلاق ورکئ بیبیانو ته خزو ته فبلغنا بیا ورسیږي هغوی اجلهن خپل نیټه ته یعنی خپل عدت ته فلا تعذلوهن پس تاسو ممنه کوي د خزو لره اين کحنا د چې دوی نکاو کی ازواجهن د خپل کیدونکو خوندانو سره اذا تراضوا هر کله چې راضی وي دوی بینهم په خپل مینس کې اذا تراضوا هر کله چې راضی وي دوی بینهم په خپل مینس کې بالمعروف په خپل طریقې سره ذالک یوعد به په دې باندې نصیحت کولی شي من هغه چاته کان چې وی منکم لتاسنا یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې ذالکم دا اسکا پاکیزگی دا لکم تاسو دا پارا و اطهرو صفیدا والله الله تعالی یعلم پوهیگی و انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیگی و اذا طلقتم النساء او هر کله تاسو طلاق ورکئ خزو ته فبلغنا بیا ورسیږي هغوی اجلهن خپل نیټې ته یعنی عدت ته فامسکوهن نو تاسو اوساتئ دی بی خزو لره بمعروف په خپل طریقې سره او صرحوهن یې پرېږدئ او صرحو یا پریک دے هن دی خزو لرا بمعروف بخکل طریقہ ولا تمسکوهن او تاسو مئی زاروی دی خزو لرا درارند تکلیف د پارا لتعتدو د پارا دی چې تاسو سختیو گئی ومن اوها سوک یفعل ومن اوها سوک یفعل ذالک چې اوکی دا کار فقد ظلمن په تحقیق سره د ظلم کو نفسه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا او تاسو منی سی آیات الله آیاتونه د الله هزوا پټوکو سره وذکروا او یاد کئ تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم پتا سو باندې وما او هغه سو انزل چې نازل کړل علیکم پتا سو باندې من الكتاب د کتاب نه یعنی د قران نه والحکمت او د حکمت نه یعنی د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د حدیثونه یعظکم به هغه نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره یعنی په دې قران او سنت سره واتقوا الله او یریګه د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی بكل شیء علیم په هر چیز باندې پوه دی و اذا طلقتم النساء هر کله چې تاسو طلاق ورکوي خزو ته فبلغنا بیا ورسیږي هغوی اجلهن خپل نیټه ته فلا تعذلوهن پس تاسو ممنه کوي د خزو لره اين کحنا دا چې دوی نکاو کی ازواجهن د خپل خاوندان کېدونکو خاوندانو سره اذا تراضوا هر کله چې دوی راضي وي بینهم په خپل مینس کې بالمعروف په خپل طریقه ذالک یوعد به په دې سره نصیحت کولی شي من هغه چاته کان چې وی منکم لتاسنا یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د قیامت باندې ذالکم دا اسکا پاکیزگی دا لکم تاسو د پارا و اطهرو صفیدا والله الله تعالی یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین څومره کمې کوتاهۍ زمون شي مونږ ته معاف کړي الہ العالمین مونږ ټول د قرآن مجید باندې د پوهې کولو توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي الہ العالمین مونږ ټول په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین د حاضر مجمع کې څومره بیماران دي کورونو کې بیماری دي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي څومره خلکو اولاد نشته نیک او صالح اولاد وته ورکړي الله چاته د اولاد ورکړي د اولاد نافرمانه د الله پرمن برداري وګرځي الله چاته د اولاد ورکړي د نیک او صالحان ورته لوي کړي الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله